من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، چکل د الله مدد او فتح راشي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، او تخلق د الله دین طرف تا جوق در جوق ډلې ډلې وګوري چې هغه را رواني. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نو د خپل رب تسبیح چې دی هغه کوه د حمد سره، او داغه نه مغفرت دواګانې غواړه، بېشک هغه توبه قبلونکی دی. اذا جاء نصر الله والفتح، د دین مراد د مکې مکرمې فتح ده، یعنی کله مکه مکرمه د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس کې فتح شوه. او ډیر زیات مفسرین دا خبره کوي چې دا سورت چې دی دا د فتح مکې نه لږ مخکې نازل شوی و، او په دې کې چې دی یو طرف ته خدا خوشخبری ورکړې شوې ده چې مکه مکرمه به فتح شي، او د دین وروسته د عرب خلک چې دی ډیر په خوشحالۍ او ډلې ډلې به دین اسلام کې داخليږي. او واقعا دغه شان و. دویم طرف ته ځکه چې اسلام خور شو او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف راوړلو هغه مقصد چې کوم هغه پوره شو، دې دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام ته د دنیا نه د رخصتېدو د تیاری دپاره د حمد د تسبیح او د استغفار حکم وشو. چې کله دا صورت نازل شو نو دې کې چې کومه خوشخبری چې دی ورکړې شوې وه د هغې د وجې نه صحابه کرام ډېر زیات خوشحاله شو، ځکه چې ورته وی چې مکه به فتح شي که نه. مکې نه خو نبي علیه الصلاة والسلام هجرت کړی و که نه، د خپل ښار یو ابایي علاقه وه، دلته چې دی پیدایش مبارک شوی و او بیا مدینې ته تللی و. نو خپل علاقې ته چې انسان د دشمنۍ یا د څه د وجې نه چې دی وځي او بیا روغی وشي او واپس خپل علاقې ته راځي، نو هغه کس به څومره خوشحالی. خوشخبری چې ورته میلاو شوه نو صحابه کرام هم د مکې نه تلي وو که نه، هم ډېر زیات خوشحاله و چې یاره مونږ به خپل علاقې ته بیځو. لیکن د حضور صلی الله علیه وسلم تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې دا آیت واورېدو نو هغه په ژړا شو، او د دې وجه دا بیان کا چې د دې صورت نه دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دنیا نه تشریف وسوړي او وخت را نږدې شو. ښکته آیت ته وګورئ، فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. اگر چې حضور صلی الله علیه وسلم د هر قسمه ګناهونو نه بالکل پاک او معصوم و، که د شان مطابق ونه څه بول چوک شوی مو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه،
اول خوا معصوم او پاکو. نو سوره فتح کې چې دی الله تعالی ورته ویلو چې ما ستا هر قسم دغه چې دی معاف کړی دی او اعلان ورته کړو. د دې باوجود هم رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفار کولو د امت د تلقین د پاره چې رزه د الله لاډ لایم د الله نیازبینی ما معصومم پاکم د ګناهونو نه زه استغفار کوم. نو زما امت خو به بدرجه اولا استغفار کوي. خو نن سبا خپلو ګروانونو کې د انسان ګوري چې د ورځې څو ځله الله تعالی نه معافي غواړي. علماء لیکلي دي چې کم از کم 1200 ځل دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دی وایي یا استغفر الله دی وایي. دا 1200 ځل چې څوک وایي نو هغه ته چې ډیر زیات بلایان او خېګڼې ملاویږي، که هغه د مال په صورت کې وي، که هغه د اولاد په صورت کې وي، که هغه د نور څه پریشانې نه وي، الله تعالی ولا ورکوي. د دې د وجې نه امت له پکار دي چې هغه استغفار ډیر کوي. د دې صورت نوم سورة النصر دی. اولنی آیت کې دا لفظ موجود دی او د دین چې د صورت نوم اخیسته شوی دی. دا صورت په مدینه منوره کې نازل شوی دی او د نازلې دو په اعتبار سره د دې صورت 114 نمبر صورت دی. دا لکه اخیری صورت دا دی. دین مخ کې 113 صورتونه چې دی هغه نازل شوی دي. د دې یو رکوع او 3 آیاتونه دي. د دنیا د حالات چې کوم دي د الله تعالی د قدرت چې دی دا مظاهره کوي. یو وخت چې په مکه مکرمه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل منسوبې به جوړې دي او به یو هغه وخت راغی چې د مکه مکرمه چې د کومه شاهي و بادشاهي و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره قریش مکه دارالندوه کې جمع شو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شهادت کولو چې د منسوبه جوړه کا او هر خاندان چې د یو کس ورکو چې دا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله مونږ په یوځای کوم تاکي بنو هاشم چې کوم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندانو چې هغه مونږ سره جنگونه کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نعوذ بالله مونږ چې دی هغه شهیدم کو نو بنو هاشم به مونږ ته وای چې بای زمون د دې کس دیت مونږ لرا کوي او هغه خو به مونږ ډیر زیات پیسې او دغه مال برانه غواړي نو به چې مونږ ټول خاندانونه چې دی را جمع شوي نو هغه به مونږ په اسانه ورکو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا حضرت جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام راغو او هغه ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاد قتل منسوبه جوړه شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لا اطلاع ورکا هغه تاثر مرګ شو او جبل سور تورو قتل اول ته چې دی پناه واغشته چې په کوم وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې ماته د الله تعالی د طرفه د هجرت کولو حکم شوی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د زبان مبارک نه فورا دا خبره روته چې الصحبه حضرت زبم تاثر زم. حضرت ابوبکر او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غار سور تلاړه ورته کې ناستیدل. دا ډیر دشوار او ډیر را لکه دی غرته چې خيږي کنه اوس خو لکه پونای مونای دا شیزونه ورته لګ جوړ کړی دي خو بهم دا ډیر پګران سړی د خطې شي هر یو کس دلته نشي خطې
خو تکړه کس کنه تکړه کس نو دا غم 2 غنټې لګي چې ورته خيږي. تاسو وګورئ چې پونه هغه وخت کې د غر ته نوې جوړي نو دا کسان چې دی بسنګ ختیو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سره کور ته تشریف یوړو او دا ټول د هجرت چې دی واقعیا ده خبره بچی دی ډیر وګد شي. دا مطلب دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل علاقې نه وښکو او د خلکو ورته چې دی تر دې پورې چې د شهادت کولو منصوبه جوړه کا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته او به چې د 3 ورځې غار سور کېو او دا غټه کیسه ده خو ځکه چې زموږ خو مختصر کاری او ډیر چې سبق به تاسو تم چې دغه جوړیږي نو د دې وجنه به لکه وي به داسې وخت راغو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د خو شاهي طریقې سره چې دی راغو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو موقع کې د شورا والنا چې کوم داغه سره وزیران مشیرانو اینه تاسو کو چې سورۃ النصر وې ترجمه ده تاسو نو کومه یو اهم خبره راته کوي پوینټ راته خیم چا ورته سووي چا ول څه جواب ورکوم. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې بچی ته راته وایا نو هغه ورته وی چې فيها اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صورت کې دې طرف ته اشاره ده چې د پیغمبر صلوات و سلام د دنیا نه د تګ خبره ده او مکه به فتح شي ډلې په اسلام کې داخل شي او د پیغمبر صلوات و سلام د دنیا ته د تشریف راوړو چې کومه مقصد او پورا شو نو الله تعالی ورته د استغفار حکم وکړ. په حدیث پاک کې راځي چې دا صورت چا یو ځل ویلې هغه داسې دی لکه چې د قرآن پاک څلورمه حصہ ویلې. الله تعالی چې د پیغمبر صلوات و سلام ته د امت ته تلقین دی چې استغفار کوي ابه اخره کې چې د انه کان تواب بشک الله تعالی چې د توبه قبلون کې دی نو څومره زیات چې استغفار کو نو دې کې چې ډېر زیاته فائدہ ده